اولی کمی دی قرآن بلد خی وبدی یبین دی او فیدی او شرطی تاتو دیو او بیا لختی مختی پکی کل ما رسول سنگ بابو کله ویو کله باندې کله پانیو کله پکې کله میوه کله باندې كل ما رزق هذا الوقت من هذا بغير جنة من سميه رزقا فرا مفعول مطلق يقال هو هذا الذي لا غدا رزقنا نقول شمول لا كل شيء مخدي ده هو غلط خذ ما قل وهذا الذي هذا مثل الذي داره بشان ده يا نوع وذات اشخاص بدل ونوع وذاك مخكي كل شيء سوق من قبل في الدنيا فالدنيا كذلك بیا به اعتراض کوي د آخرت او دنیا په فرق نه وي فرق بران کې فرق نه کوي په فن کې فرق وي دا د دنیا په شان دی ولې کړی ولې که دنیا په شان نه بیا اعتراض راځي چې نه مې وسوي دا په خوځي کته څنګه مترجم خورمای کنه پیدا به کته وایي نو چې د مخکې وایي دا څه موجود څه کوي دا پیدا پکې کته بیا فرق راځي د جنت مالو د فن په هغه فرق دی ویم جواب پکې راځي اول ضربه لري اول تشوفوا يا بدلري دا دویم دریم څلورم او دا کلمه تقدم علاده هر څه نو دی بدرس كلما رزقوا من هذا قالوا عليه واتوا به ستاسجل مجدول على لك وتشيد لك قديم يوما يورا رنگ فلكي فرق او تو سره تعبیر شو او او پتا چې ورکړی شي نه دي ورکېدې شي ورکېدې بشي په آینده کې او تعبیر د ټول پسو شو په ماضي باندې ځکه دا ټول محقق دي کنه څه ماضي څه حال څه استقبال باندې میوم مخلص یو غم فات مو کله یوازې کته ونی باب مو خدای نه نه سبق واده هم پکار ولهم فی ازواج میان ازواج زوجه کلتم خلتم خذ به کنزلی به کوي ساکیږي به وشان به یو پلان کې مطهره فاتشي عقیده به فات عمل به فات اخلاق به فات نه به دائم نه به وشان نه بل څه درته کې حدیث کلاري جنات السن ولا ولا ذنب مثلا مشمله او مطهره فاتي کړی شي تسنه د ټول عین دا عقیده خلاص او عمل خلاص او حق خلاص اقولوا ستویل شي بیا مسترد ولو في ذوقهم في اهل وبكلمه شيء دخلوا ما كان سوالي سو کوئی مقصد احناف وافتحناف سنيان مستوی لخي وګدا سوال همیشه والے کنا ځکه چې مونږ وایو قاتل په جهنم کې خالد یې روزي به نو خالد معنی همیشه ول بیا بس روزي د نور مقامات او مقصد طويل او مستوي کله راځي په ځمن دسه کې د همیشه والی دلته په ځمن د همیشه والی شو نور مقامات کې نیوي په دې لحاظ سره دا معلومه شو درې کې یو قوم دی جهنميان هغه جنت په ختمي ښه جهنم په ختمي کې چې الله همیشه دی او دې همیشه شي نو بیا فرق نه راځي نو بیا د سمي جوابونه ته چې الله همیشه ولا انسان ته وجه نه دی او د دې همیشه ولا الله ته وجه نه دی او چې اول ورته ویل شي ابتداء وجود نشته دی اخر چوتره شي دې په چاته محتاج نه دی نو په دې لحاظ سره دا خبرې کوي او دا ویل چې ابدار په دوشي د سره د مختلفو کیفیتونو دي او شیخ سالي خبر دی انا وې دا انسان چې د سرور تباین خالي خبر چار طبعی مخالف و سرکش چند روزی بوند باہن پوش گر یکیزین چهار غالب جانشین برای غالب تو یو قلی گرمی جا سڑی مرشد کی یخنی جا مایدہ اللہ طاقت شتے چه داتی راون کی چه نفکی یو دیاتی گی او نفکی بل دیاتی گی جفود مروی اللہ طاقت لا خبرش بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا
به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وبكل شيء عليم إن الله لا يستحي الله شرميږي نه نسی ویل شي لفظ کړه سما پروان ساتي چې بیان کی مثال ماشینی کو د ماشینا په بوټي کې غټوي یا پس پکوالی کې سپکوي د دې نو چل هغه کسان چې ایمان راوړي نوغي سکي و دا مثال ثابت ته د طرف هغه کسان چې کافر دي وايي څه اراده کوي الله پاک په دې د جهاد د مثال په دې کې څه فائدہ گمراه کوي الله په دې ډېر خلق او خودنه کوي الله پاک په دې باندې ډېر خلق ته او نه گمراه کوي په دې معنی مگر نافرمانان هغه کسان چې ماتوي سپری وعده د الله فاستکلکول د وعدینه او پرې کوي هغه اشیاء چې الله حکم کړی په پوس کول داري فساد کوي پس مکه کې دا کسان نقصانیان دي په کم ټیم کې په کم حال کې تاسو انکار کوي د الله د شتوالي د یووالینه حال خداو چې تاسو نه وای پس شته کوي بیا به مشکري بیا هم بندي کوي بیا تاسو الله ته واپس کیږي الله غذا ته تاسو ورته د کلی چې پس مکه ټول پټول بیا اراده کړی دا اسمان ته پس برابر کړی اسمان او اسمان او الله په هر سمانی پوهیږي لئن الله لا يستحيي سوق يهوديان دي سوق منافقان دي داوی په شان نزول کړي یا يهود اعتراض کوي یا منافقان اعتراض کوي داوی په جواب او منشد اعتراض دار یا خود بما قبلنا مثال نفس مثلهم كمثل الاستفاد دا مثال یا قرآن کو یہ مضبوط کتاب دے بسر ترے شے بلے ټول قرآن کی قرآن کلوی د بوتان عباس دے د جولاگی کور دے او کلوی کمچ د خلقنا بوتان سو تختی مچ نشو پس کولے یا ایوہ الناس وضربا مثل فاستمعوا له مثال جوړ شوی کوم کسان چې تاسو عبادت کوي نو هغه سړي هغه مچ ويسلو الذباب شيء لا يستنقذ منه ضربت طالب المكتوب کله دا څه خبره کوي کله مثلا کوم څه عنکبوت دی نو په قران کې عنکبوت راغی او غیر راغی نو دا یو سوال پیدا شو دا ولې په قران کې راځي او منشأ سوال دا ای په ځین کې دا ای په ځین کې چې څوک غټ سړی بلکې په دنیا کې مثال غټ او په مثال کې مناسبت د ممثل سره پکار دی ممثل څوک مثال پیش کوي او په دې نه کوشش چې مثال او خلق د پاره د وضاحت کوي د ممثل څوک مثال پیش کوي تاسو ممثل او د چا چې مثال پیش کوي تاسو ممثل له نو په دې مثال کې هم مقصد سي وضاحت د ممثل له وي د ممثل د خپل وضاحت نه کوي د چا چې مثال کې داغه وضاحت او دای خیال راغی چې دا مثال الله ورته الله ورته چته معلومه شو چې دا الله په وجود د مثال له موجود وي چې مثال وسپک نه الله کلام نشو هغه دې ته کفر چې د ممثل او د ممثل له په منځ کې مناسبت نه کوي د ممثل او د مثال پټ کوي په واقعیت د ممثل له او د مثال مناسبت کوي نو تشبیه کو هغه معقول محسوس کو هغه پک شیخ کار کو دا نه چې هغه ممثل کار کو لا خوشوا د دې سوال مرشه اعتراض مش او بیا علماء کې دلته اعتراض په قران باندې
او پټ کوم دا جواب اعتراض نه دی په دې تحقیقي چې کله تاسو علمي مناظره وای یا علمي حسامي کې دا حسامي دی په دې مناظره کې کله کله وی مناقضه کو نو مناقضه کې دلیل کې د پلان کې وړاندې نقص کو تفصیلا صغرا دي خراب دي کبرا دي خراب دي پلان کې خراب دي ته وی نقص تفصیل اجمالی معنی دلیل دلته چلیږي او مدعا پکې نشته اجمال او ما دا دلیل غلط ته پلان کې مقدمه ده دا به دلیل خبر کوي او نقل د حکم مناقضه ته وي ته مدعا پیش کړه دلیل په پیش کړه او زه بستار مدعا ذکر پیش کوم او په دلیل پیش کوم دې ته څه وي دې مناقضه وي نو دا مناقضه وي دا د الله کتاب دې مکتوب وي ول مقابله څه نشي کولای اوس بل وي نه کتاب په دې کې اوس پکس مثال شو معارض نقل دې ته دا الله کتاب ما کوم دې کې دې په دې کې خدای لا وسن دي نه په دې کې خدای غلطي ده نو کله اعتراض په طریقې دا نقص کې په طریقې دا معارضه کې په طریقې دا منع کې هر څه دي خو اعتراض دي پټ جواب ده او منشأ اعتراض په تاسو چې ایوي د مثال او ممثل مناسبت پکار دي واقعات کې مثال او ممثل له مناسبت پکار دي جواب وشو او حیا په عربي کې څه ویل شي زه یو کار نه کوم نو وینه کې خلق نشرمېږم نشم کولای بد کار لغه لازم خلق ته بد دا الله په صفات د حیا شته او کله شي په دې بحث دي مخکې یو ځل مویل دا الله په صفات کې رحمت او رقت القلب یا غضب من صورم په نفس شته کې نشته نو نشته یا مجازي معنا کو یا معنا حقيقي د الله مبارک رحمت معنا فضل احسان دی او دا دغه معنا څه کومه ده د غضب معنا دوران او خلوی د عدمي انتقام دلته نه خبرو د الله په صفات کې حیا شته په دې معنی له بحث کوي حیا څه صفت انفعال دی د بل نه اثر قبلې الله قبل کې اثر کې خود بل نه قبلې چې کوم خلک ولې د حیا معنا مجازي حیا معنا لپری قال چې حیا غني نشم کار کوي نو بربند وځو پاتې شو ان الله لا يسر اکه دا الله صفت حیا او ما هو تا کې صفت انتهاء په الله کې دا لازم نه ده دا الله صفت او حقیقت او کیفیت ته معلومه ده یو ځل بحث ته علماء الحديث چې کوم خبرې ده الله په بارک راغلي هغه به هغه شان نه ده مستقبل شان دي الله او صفت دی یو خدای خاص نو داغه په جواب کې ايد ضرب وهل ته ولې شي یو شی بل او ګرځول ته ايد مثلا چې واضح کی مثال بیان کی مثال او چې وګرځي مثال ايد ربا ان يجعل مثلا چې وګرځي مثال بیا په دې باندې بحث روان دی ولکه چې ما تاسو ته خلق مذهبي دي انتباه نفساني شته کوي چې زه خدای ویل چې بس راغلي په قرآن سنت کې د الله د علم مطابق چې اقوی دي خلاصي وي لکه دا هم خبر او ماشه غته دي کنه فما فوقها فالذي ثبت فوقها بس دین هغه شی چې دینه کوچ ما موصول شو او فوقي خبر شو نشه سولا راسي شو فالذي ثبت فوقها دې جمله ظرفيه وي او فوقها بوای فوقها بنوایها دې ته ظرفيه ویل شي دا څه باندې چې الامر فوق الادب دغه چې مبتدا او خبر دې مبتدا او مرفوعات دي دلته ولا مسئله نه پیدا کیږي فما فوقها مرفوع ده محل په اعتراف اصل کې داخل جمله ظرف ته ثبت فوقها ثابت فوقها فالذي ثبت فوقها روايه فوقها قال تقريبا يمكن الامر فوق الادب فوق الادب من فوق الادب الامر ثابت ثبت فوق الادب فما فوقها هغه چې د ماشين غټي په څه کې راځي په جوسه کې نشو جوړاګش کټوي په سپکوالي کې شوتوي په سپکوالي کې ماشه خو سپک دی خو د ماشه وزر دغه نه سپک دی کنه یا غټ دی په بوټي کې یا سپک دی په مثالیت کې فاما پس تبین حسوک
خبر یاد لرا قرآن کی پاره کې اما کلمه شرط یو خدای شرط هم جزا وکړي او تاسو طالبان مې خبرې ته چاس کې راغلي اما څه کوئی محمد څه کوئی محمد پاسې ولر بل دې مجمل مفصل کې مخکې به مجمل وي په خبره اوس دین کړه مثال پیش نو خلکو ذهن به برابر څوک بدسي او څوک بدسي او څوک بدسي نو تفصیل ده مجمل خبره براوي پټه هغه به تفصیل کو او راسته خبر څنګه مستقیمه معنا رسوله شرط لرا تو تاکید کوي هم تفصیل کوي هم تاکید کوي هم تفصیل کوي او کلمه شرط هغه څنګه معنا دي پوي انه دا مثال الحق ثابت थे من ربهم درته دا حق مبارک دلتا دا مفرد حواله ورکړي ما مفردات ما ونه حاجت نشي په وخت 124 صفحه او مفهوم الماني حق دې ترجمه راځي حق الله بحق موجد بالحكمه سوچ اشیاء پیدا کوي د حکمت مطابق موجود بالحکمت یو شی تشهد د حکمت مطابق او د واقع سره برابر کېږي څه ویل شي بل خبروك واقعات متقصدة مطابقة والموافقة مع الموجود بحسب الحكمة والموجود على وفقها والاعتقاد المطابق للواقع هذا يقول خبرك الله حق دي موجود بالحكمة دا شيء حق دي موجود دي بالحكمة او دا شيء حق دي الواقع أسر برابر دي دا حق دي الواقع أسر برابر دي او كم حق دي ربهم رب دي واما الذين كفروا هذه كافران دي اما تفسير فيقول بسواي سيرا لك الله فطري جهات مثال فدي سسكي دا دور سپک خبره کوله وله فالله كتابه قد يكون مثال دا سكي وخالي ياخذ جهل استفهام بجهل نپوي او خالي سخري دا خوش مسألة اوس د لفظي بحث سوکین غوړل ته اعتراضونه کوي اما الذين امنوا دا مقابل شه د اما الذين كفروا نو چې په یو مقابل کې یو شی په بل مقابل کې دا غزيد وي اما الذين امنوا فيعلموا واما الذين كفروا فلا يعلموا فقط له شو په یقولون دی ولي په اعتراض کوي جواب سره چې پوښتنه بیا خان دي نو سره چې پوښتنه بیا غب شپ نه لګوي ودنك فويقين دا بيليش په زمان دي پناه پوهاي زکه خو په مثال ټیک دی او په خان دي ومعلومه جاهل دی کنه بالله علمتي پټپام شو او د قرآن او د عربي طریقې مکه ته موي چې صراحت نوې لازما خبره کوي چې جاهل شو دا خبره کوي دا یو دی بلې بس زکه جاهل ده غلطي خبره کوي ماذا اي شيء اراد الله بهذا مثلا تبقى مثال فكرة خلاص شو جواب يذل به كثيرا لا داغي جواب إذلال كثير وهداية كثيرة خدا غير قد فعل راوي دير خلق مراكين او دير خلق تهداية دقيقة كيف اسمها لا فائدة اس بزلال اسلام اسلاف الله پنکې دي شي په نشي کې په دې باندې بحث کوي ابل امت في زلال ستوي دليل الهي كجدل العدول عن الطريق السويه عملا او صحوا دليل پیغمبر عمل کوم زلال ویل شي بیا غوړي زلال دوه قسم راځي دا مفردات یاد لرل کله کله پکاري دا دینه سين صاد ضاد ما دي غير تستوي العدول عن الطريق المستقيم ويزال هو الهداية فكل عدول عن المنهج عمدا كان او سهوا يسيرا كان او كثيرا فالنفس
الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعب جدا. الذين بيروان وإذا كان الضلال ترك الطريق عملا كان صوابا قريب كان صحا يستعمل الضلال ممن يكون من خطأ أمة معمول غلطی پچاکی و ختم ولا نسب الضلال الانبیاء والكفار. پیغمبر تم ضلال نسبت کو کافر تم کو و ان قال بن الضلال بول بعید یہ غلطی کوي معمولی خطا او بل کوم کړي کبیره او کفر کړي فرق دی الا ترى ولدك ظالما فهذا غير مختلف لما سيق لك لا تسمع لشبه بني بصي وقال في يعقوب انك رجل قديم وقال له ان ما يجوز المبين وشو اشاره الى شهوته بيوسف وشوقه والظلال من وجه اخر لا يتقسيم شو بل ظلال قدو طريقه يوفى اعتقاديات كرازي يوفى عمليات كرازي دا سره زوال له دا هندو دا سیک دا یهودی نصرانی زوال له ما یول کافر دی یو سره فغلط روان دی عمل خراب دی وادام زوال دی مو نه کوي دا ګمراه دی روزه نشي ګمراه دی زال العملي كما في الاحكام الشرعيه التي بعده الزلال بعيد اشاره الى مكفر ومن يقول لا انك كفروا صدقا سيئا فالزلال بعيدا بیا بسراغا او دابن په عمل کې جرالي نه هغه موږ وزارت العلم العمليه کله برازي په عمل کې او کله برازي په عقیده کې الله نه مونږ وحدانیت نه مونږ دې ته نه شي احکام شریعه ته موږ ورته شي دا دوه خبره خلاص شو دوه خبرې نه وکړي درېمکم ازدال یو دا ان يكون سبب الاول سره اسلام معنی سره گمراه شي ته دې الله گمراه کړو یعنی فیصله د گمراه وکړه گمراه شه تخبل الله ته فیصله د گمراه وکړه ان يكون سبب الضلال بل ذل عنك الشيء اذلت البعير وخني ورکړو وخني ورکشو زکه خما ورکړو ورکشو تخبل زمان ورکشو ما معلوم کو نو دا غلاني وإما أن تحكم بزلالي وزرزل إزلال كلبسي زلال بسببي إزلال بمسببي لا يبان كوينا زلال مجرد دي إزلالي دا سشن دا مزيد زلال سبب شو گمراهي گمراه كيبل في مرتب كلا إزلال سبب شي زلال بمرتب شي لهم الطائفة أن يذلوك قصد یو جماعت تا خطا کری تا خطا کی اس ته بغلال شي و اذلال الله تعالی بیا انسان دو قسمه لاول سره گمراه په خپل او انسان نو الله په فیصله وکړي په دې پوښو دا اذلال الله او دا فتیک نو چې سره په خپل گمراه الله په فیصله گمراه نه او دویم الله کی انسان کی او طاقت یې خو دې چې تاریخ هم کولای شي بد هم کولای شي دا استعداد په وجه باندې بد وکړي نو ازدال چا وکړو الله ذات مرتب شو دا شوخه زلال په عربه کې کولای شي او دود نه غلای غاټي کوي بیا ذلک الذی په احکام شرعیو کې کله دې په اعتقادیات دوا دریم زلال سبب دے ازلال پی مرتب دے دے بخفل گمراہ شو اللہ گمراہ معدوم کرو اللہ کا فیصلہ گمراہ کرو اللہ کی ازلال کا وقتو رسل کے زار بیا اللہ کی ازلال کے دشا یزلو نمانا سشلا پہلے کہ اللہ یہ طاقت کی خود ہے چی پاگے دے خم کولیشی بد هم کولیشی دے بد ورکری خفری دی ازلال اللہ سنو کرو کدا طاقت ته کې نه خو دې نه دې راشه وسنګ په دې لحاظ استثناء چاره کړی شي دا شو د موږ مسلې معتزله خدای سي وایي چې د خو خبر نسبت به الله ته کې او د بده باندې کې ها د خو بکې د بده باندې کې نشینه کې دا الله په ذل فاعل څوک الله نه الله اسمه ولا سبب دې الله خواهشات پیدا کړو پلان کې پیدا کړو داغي په وجه باندې داخله عمره شو نو الله سبب شنو الله تبر نسبت کې مجازا کار الله دې کوي نو وایو په دې معنی الله خالق دی نو خیر شي دی دا څه باندې وایي خالق والله د خو دې بده کوم نه کنه چې
قائد کتابونه دي تاسو بل یعنی شرقات شاویل نه کې بدل راځي نو دوا عالمان دي یو عالم راغی معتزلی سنی او بل معتزلی راسته صاحب عبادی وزیر او خاط ناسته سنة عبد الجبار قاضي سي استاد ابو اسحاق اسپرانی کړه د چې خبر شي چې قرآن نو په یو بل قطم د تنګو اعتراض کوي سبحان من تنزه الفحشاء آیا الله لرفا کده چې د کمزورون او د ګندګون پاک دی اوس په تنه کوی غوځي په سین ویلي خبره وکړه مطلب دا چې تاسو وايي دا پر الله پیدا کړی دی غلاګان دا کې الله پیدا تاسو غلط خبره کوي نسبت الله ته سبحان من تنزه الفحشاء مدور تسوذ سبحان من لا يدري في ملكه الا هذه الله لا پاکي یا حکومت کې بار کیږي چې دا غیر راځي حکومت د الله د شریعت کې ده یو خبر دم جواب په موږ په پوره شو په خپل کې پوره بیا په واصل ابن عطاء چې ورته ویل شي عمرو بن عبید دام دیم معتدلی غټ سره د دنیا نه بیاغ دي هرڅه د شته مېنو نو عمرو بن عبید وی چې ملزم کړي شرقایت وی یو مجوسی ملزم کړي پکشته کې کنه سمای مسلمان شه ما ته الله دې اراده وکړي ما الله اراده کړو خو شیطان دې وکړي ما ته په ان مع الشریک لا لوي زله هغه چې مرګره ما چې الله شریک په الله زوري یو غلط مسلم دې شو خبره فانا مع الشريك الاغلب داعي مسئله بار تقدیرو من خالق الله دے کاسب انسان دے دې جبد خالق ته مو آیا الله ها د څه بکې ګورې د ادب مسله یاد لرها هر څه الله پیدا کړی او د څه باندې غلا الله پیدا کړی څه باندې دا ادب نه خلاف زنا الله پیدا کړی دا به وایي نه ګورې دا ادب خلاف حضرت ابراهيم عليه السلام سوې واذا مرضت پوښتنه چې ناجور شم چې یا الله نه ناجور کی چې کله ناجور شم نو الله می جوړي نسبت د شفاء الله ته کو او مرض ځان ته نسبت کو نو ادب دا دی چې نسبت په دې د جزئی په شکل نه کې د کلی په شکل کې وار څه چا پیدا کوي الله او د سینې بناله چې د پلان کې غلط کار اگر چې امر کې کلی ورکه د خالق کل شی خلق کل شی بوای دا پکې یو مسله شو دا یاد وخان دا کله کله تاسو ته ما دا 300 رفعاو 200 یو کم 300 299 او 300 او بیا په 301 کې مفردات القرآن دا له تاسو ته دی خبره چې په څه څه ویل شي يذل به كثيرا بظاهر كذا جمله فعليه فواقعاتك إذلال كثير وهداية كثير أصل استباد داري وجملة فعلية نقل كلا شپلے کی بار بار دا کار کی ایہام راشي اس بل اعتراض کو علکه چې یو دیر شو بل خو کوي کنه چې گمراهان دیر شو نو لار مندون کی کم شو او چې لار مندون کی دیر شو گمراهان کم دي دوا بسم دیر شي دام دیر او دام دیر نو جوابونه دوا یو جواب دار چې دا زیادت او گمراهی په نفسه را او اضافت نشتی دا ځان لګندي اوس یو کلری اغم غټ کلری بل کلری اغم غټ کلری د دې نسبت نه کوي چې کم یو کلری غټ دی خو دوام غټ دی لڅو اضافي نه ذاتي نو ګمراهان ځان لري اگر مدرک ځان دویمه خبر ده چې دا پای په نسبت اضافي لکه اضافي نه ته خبر خلاص شو اګه اضافي کې نه بیا وای یو په یو لحاظ سره بل په بل لحاظ سره گمراهان دي په شمیر کې په عدد کې او لارمندون کې دي په عزت کې داخلك ډیر دی د عزت په لحاظ سره او داخلك ډیر دی د شمیر په لحاظ سره دا مایش بیا په کې د متنبي اشراب زي نقل کړی سأطلب حقي للقناة ومشايخي كأنه من طول من تسمون غرب قليل إذا عد لك خلق لجشميرك ولكثير إذا عدت حملك إذا لديه خلقها كي مدى فقير يبالي أسرى
گمراهان دیدی پشمیر کې لال مندوزه دیدی په عزت کې دام دیدی او دام دیدی په خپل مرتبه کې وما يزيل به او یا مو په دې کې الله پاک استعداد پیدا کړو او صلاحیت پیدا کړو دا پوهه موږ راکړه الله په دې ورپاسه فسق په عربي کې ستوي فسق په عربي کې وته وي وشرع خروج وقلان الطاعه بزايدين کې د روح المانی کفر په دغه شو ودون من الكبير والصغيره لیکن په شرع کې ستوي خروج طاعتنا په ارتكاب كبيره خروج طاعتنا په ارتكاب كبيره مخارج حدود الايمان ولې مستفا دې ځای تشکو زه په هر خبره کې مقصد وي هغه مقاصد ته ورځي به چې په مقام دي زمانہ شیرګر کو استاد چې سره راغله تاسو کې د موتوسي نو زم سبق ولومه به ځای لولو هغه ترناست موتوسي او سره تاسو کې اکبر خان دا غنو یو سره بدفعلی کړو بدفعلی نه پر دې خلک وته اوسه ناشته سره سره چا مر جنازه ته کې کنه دغه چې بدفعلی کې سره خلاص د جنازه په څیر کوشي نه کې زه اوسم کې دا زموږ د تاسو ما اعتراض وشي سره سود کوي کنه او څمر د پر سود جنازه کې کنه د ټول باندې راځي کوي کنه غلاته او مدرسه جنازه کې هغه باندې کوي کې دا راځي په دې کې اسی تاسو ته دا ټول چې ځان په واقعي کتابونه نه دي چې ګډي وړي وایي في شخص توي في الخارج من الله تعالى بالكتاب الحميد وله درجات الأولى التغادي هناك جريك كالا كلا كالا كلا او بدي كري خميني كري من بريخو بدي كري روزي بريخو بدي كري ولا يسرى بدي كري جاي إهماك بس هميشه كي پروائی نساتی بس معلومه که چه جواب بگنی حلال نبنی والساس الجهود چې وکړي او د سی وکړي چې بس دا ټیک کار دی دې مقام ته ورسېږي ایمان تی وته کوبر شو او چې درجه توازن هوا کې ایمان تی نه وځي ولستو دا دلته دی چې ول صحابه ځای دا زمين عام مسله ده د سنیانو مسلک دا دی چې په کولو د ګناه کبیره چې حلال نه غني نو کافر نه دی مجرم دی خو کافر خوارج کافر شو معتزله مؤمن دی نه کافر دی په دنیا کې مؤمن دی احکام شریعه چلوا په واقعاتو کې کافر دی دا وروسته نو په دې کې مؤمن سي ډیر خپه شو غصه شو او یا رسول الله ما متصوي دا غيو سره بل شي دا بطل دا نو غلي فرض د سوسنوي دا کما ته سوسنوي قاتل ته سوسنوي سوسنوي جوار د 50 ولا ویلي بل ما 50 ولا ویلي دا اوس کا شاک دی ټول دا صفات دا ښه الفاسق بشرك خارج عن الله بارتكاب الجريمه والناس المنزله فإن لا منزله شوي ربنا من وقال انه لمحب له هذا الحد ابي حذيفه واسيد بن عطاء حكم المسلمان له چې نکاح وسره کو ناس بوله ورکو نام بوي جنازه کو مخبول مسلمان کې بخخو او کافر په فضل کې فلان کې براءت کې اعتقاد د عداوت کې شهید نه قبل دا مذهب والد ابن مسعود زي صلاه المسلمين او خلفاء مرادوته كفار ورسول فسقط لا پکې کشاف پر خبره وکړي چې منځل باندې تنوي 119 صفحه مبار تقدیر داغي مسلک دغه شو سم مسلک د سنیانو مسلک څه شو دغه شو چې مرتکب د ګناه کبیره ته من کافر نه وایي اله حلال نه خسره نه وایي
مسلمان فاسق مسلمان عادي مسلمان فاسق ادیوته مسلمان نه وي کافر ته هم نه وي فاسق ته وي ځان له نومږي دا فاسق د مسلمان او د مؤمن په ایمان کې درم سره شي دنیا کې مسلمان آخرت کې د کافرانو په شان مشه قاعده وغيرها مطالعه کوي نو دا یو مسله شوخه اوس د دینه پس مخکې اوس خبرې مکړې بیا واپس ایمان څه ته وي تصدیق تا ایمان څه ته وي اقرار تا ایمان څه ته وي معرفت تا ایمان څه ته وي دوار تا ایمان څه ته وي دریوان ته وي چې دریوان شو الکا یو سره چې فاسد دي او اعمال خراب دي نو تاسو کافر نه یو څه پکې نشته دي نو خوارج یو د کافر وایي لا شو معتزله من وایي چې ایمان خو دې عمل کوي خو شرط ولا څه شی ها غني نبی دې کافر ذکر شو ایمان تصدیق او اقرار او عمل شرط مکافر نشو مسلمان تاسو عمل کیږي بیا اعتراض کوو شو نو جوابونه دوه قسمه اجزاء دوه قسمه دي یو اجزاء دي چې شی په قوام کې دنه د شی په جوړولو کې دنه یو اجزاء هغه چې هغه په عرف کې اجزاء او عرفن اجزاء ولا لا خاون اشته کنه واشته ولا لا خاون دې کنه ولا لا کنه دا څه بوجه ولا خاطر مش دې بوجه ولا خاطر بوجه نو عرفن اجزاء دا اجزاء عرفيه دي اجزاء قوانيه داخل قوام کې د سیوه دا پکې فرقونه دي کله کله وایي ایمان دوه قسمه وایي ایمان مومن او ایمان کامل اجزاء د ایمان کامل د نفس ایمان لري د ایمان کامل سپوږ په خبرو باندې دا مسله ذکر محدثین حضرات مرتکب د ګناه کې ته کافر نه وایي امام بخاری چې کله باب وایي یو سره هغه ګناونه کوي ایمان ته شي ایمان رڼا پکې یخرج عنه نور الايمان د ایمان رڼا پکې شته چې غل غلا کوي مؤمن نه ایمان رڼا شته چې زیات ایمان دې د ایمان رڼا پکې نشته بل دا فرق شنو ٹھیک شو نه حتا کې الله په دې مگر فاسقان سدي ينقضون عهد الله چې سپي وعده الله نقد اصل کې څه ته شي سپردل تسخط ترکیب دې تسپردل په اړه سپي څه دا یو شی دی نو بیا پټونی پټي خبرې کولوري عاد مشابه کې دي د چا سره د حبل سره او رسول جی پاجه مختلفه ځایونه د رسول سره کله اوس د غري جوړه د تاوی جوړه یو تار او بل تار او بل تار کله نصن جوړه کله بس ناصر خدایو براغونه کنه هغه ته طاقات الحبل دستي مستی نو اصل کې عهد حبل شو دا جوات ما حبل ویلي گویا کې ویلي ویلي نو کنایه ویلي او نقص دا سره مناسبت لري مسپری وعبید الله حاصل پریږي وعبید الله او دا الله وعدین درې اسم دي پیغمبرانو سره وعده شوی دا چې دین بقایم وي ان اقیم الدین مولیا سره وعده شوی دا دین بخکاره کوي عام خلق سره وعده شوی دا کما پیغمبر له تاسو به ويقول الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم وتؤمنون في غمرته بل في غمرته من يوحي على تدعوان وإذا الله ميثاق الذين في الكتاب يتبين من خلقه ويخيه أقمال وإذا ربكم من بني آدم يجورون جزهم وأنسحتم أنفسهم ألست بربكم حتى شفر وعده أغم وعديك الله رسل أغمالتي يا الكتاب يقولون يبل بني وجني يبل بطن مشري أغيشو او میثاق کلک شتان وي او آله د کول ته وي پس تکل کولو د الله نه وعده لرا یا پس تکل کولو د خلق نه میثاق الله وعده الله ته نسبت الله تککرنا قد دلائل سره ويقطعون ما امر الله كتكوي تريكوي هغه چې الله وینا د حکم کړی په پیوس کول دا خبره وږي الله حکم کړی
المصطلح د الهان بدل دی وینا یې په پیوس کول دی پیوس کول کلمه وایي وحدانیت به مني پیغمبران مني کتابونه به مني رښتې به بیان ټول دې پته دی ټول څه بدل نه یو شی بدل نه یو شی دا ټول بدل نه کیږي یا چای اول رسول الله تقريب التكسيب پیغمبر خدا و تقريب دې تقريب نه کوي تقريب کو فرمان قالوا الحسن دم عمل بکو تخپل علم دیونه کو درم پیغمبر تصدیق وکوي دیونه کو او دسی پس روان خلوم رشتی بقالی دیونه کو پیزم امر کرو دیتون شامل دی ما ټول پکې څنګه امر ستوي مخکیم چې تر شوس امر راغلی دی القول الطالب للفعل معلوم عند المعطلة او استعلان عند حسين عند ابي الحسين معتزله ويناد وينكي بلدا چې دا وينكي د دې بل او چت په نفس الامر کې دې سوي امر او د سنیان په منی یو سره ځان په بل او چت ګرین ته څوک یو کوي دې سره شي امر او بیا د طالبان مشده کوي یو سره چې لاندې بال ته وي دا کارو کوم څه امر ورته نه وي سیغه یو ولا ته دې یا الله ته خیر مقصود امر ده او مطلب څه دعا چې لاندې باندې وي څه دعا چې باندې لاندې څه وي هغه ته امر چې دواړه برابر هغه څه وي التماس پوښ په امر د معروف چې تکړه کنده کړي وای کړي به څه ته ویل شي چې ځان په غټ وګڼي او ځان په غټ وګڼي یا ځان کې ذات نفس الامر کې غټي منظر دې کنه وای نه دا کراوله د عمله وروا چې کنه دې وسو دې ته امر ویل شي او چې سوال د شروع کې نه د شروع کې دې ته سوال دې دعا کوي جاری کوم فریاد تکو لا امر دی ويكسر في الارض فساد کوي پزما کوي دا ګناهونه فساد دا کومر فساد دی دا ټول دې ته خلق دا کې کول لا ټول دا ټول په ګذن کا اسلام الكفر والترغيب وهم الناس عليه وبيخاطب السبيل وقتل الطرق ثم يتروان يغلقني لا شو كيف تكفرون بالله اس الله تپوس کوي سو کوئی کې په اسم دې سو کوئی اسم اما ظرف سو کوئی ظرف سو کوئی نمک البیدا بار تبو پکم ٹیم کے کافر گئے حالت خلق فرشتی اسی ولی اتکفر کافر گئے اسی ولی انکار لکبر نکئی انکار کی دا حالت تکبر پکم حال کی کافر گئے اسمت اقبل حال گئے پکار خدا استاس کافر گئے انما کافر گئے خدا نے تجھے کیسے گئے ایک مبالغہ دا یعنی اسباب دا کفر نشتی و کافر گئے دالے قد لا قبر پکم حالت کی کافر گئے وكنتم امواتا تصمرون نمیر تتمت معنا ذلك دا طول پکی مرد دی للتا دا مرد دی ترجمی کردی جوان ستوئی چی پسلی کی راشی نو پسلی کی حس او حرکت راشی خوزیدن لگ خودل نو قوت حساسة توئی کله قوت نانیت او دا پسمکه کې دا فصل طاقت چې پیرش کړي کې نه هم ځوان راځي پسمکه کې علم ته هم وي ناپوهي ته مرګ وي علم ته ځوان وي ډېر ترجمه پتی دي په هر ځای کې بل خپل ځان کا ساتي نو كنت اموات تاسو مروي تاسو غزاګان وي خاوري وي مخکې عناسي من جوشی کوهانی خبرې کوي مثلا پیدا کوونه پیدا شي د خاونه پیدا شي د اور د هوا پیدا شي د ارسترا څخه خاورو کې دم نشو دا غن بیا فصل راغول شو فصل چې خولای شو دا غن په بیا څه شو جزاګان جوړ شو اې توبات شو دا غن نطفه شو دا غن په انسان جوړ شو دا ټول په مرګ اکد آدم بابا لحاظ ساتي کنتم بوای ټول په واقعیت آدم بابا ولا خاونو
بیا تاسو مړ په دې حاصل لیکل اثر یا تاسو ټول د شانتي غذاګانی وي نطفه وي فاحياكم مشتبك الله شکر تاسو ثم بیا د مشکی مش په دې معنی تاسو هم لکی دا چې مشهور مرګ دا مرشي ثم يترجون بیا الله ترجو کوي دا یو پکې د ثم او بل پکې د فعل مسله پکې تایبان لیکن کوم کار چې متصل کیږي تعقیب مع الوصل تسوي فا تاسو نوې پس متصل ژوند کوي ثم يريدكم زمانہ فشل دې تاریخ 15 پېټه یا کال پس دا د تعقیب مع الفصل او ثم فقد ذكرته ثم يترون فما في فاصل او احياكم متصل السوق ثم يميتكم في القبور ثم يميتكم في الدنيا ثم يحييكم في القبور شي خبر تعالى دې کله کله شي نو خیر دلته باندې بحث کړو یا دې دلایل دي په حدیث کې موجود سره په قول نه کې سمجھ نه کې ځان له بحث دي دا بحث په کې لا بل وینا والحمد لله په دې منګل دلایل خبر کې ځنده په خبر کې څنګه به خبر وکړو یو دویمه خبر دا چې تکفیری کې دا واو الحال او كنت امواتا دا حال نو حال خو بیاد زمانه حالی یا با استقبالی وی یا با ماضی وی دا سنه چل لے كنت امواتا پوخانی خبر شو او ثم یویتکم دا پاک استقبالی خبر شو ثم یا استقبالی دوال حالا سریخ پلیو حال یا پا گزشتوی یا با ویدوی جواب دا دا علم دا نوی حالنا علم تبی حالت استاذ اشتی کن كنت امواتا تاسو مراوی حال داو استاذ تبی علم دے اس ولو کن پاوکو استاذ کوئی کن چه من آلی منگو دو دا علم حال دے سنگ کازری پدا سی حالت کی استاذ خدا علم دے چه تاسو مراوی بیا بم جندی کی بیا جندی کری دامن تا معلوم او بیا بم رکی داتا معلوم او بیا بواپس لاشن تاوتا معلوم لکه مخاطبه شي چا سره مسلمان سره مؤمن ته نه غوډه عقیده دي کنه هغه ته خدا وایي دا بس کی سبا خبره شو دا غنه شو استبعاد چې تکبر ونه کوي ګره ډیر مستبعد دستانه ډیر مستبعد دستانه یو خبره شو اکه چې مسلمان سره خبره ده کافر نه قبیح لا تسود کفر ډیر قبیح ډیر قبیح اسباب نشته ته اکه دوار مخاطب شو دې استبعاد شو بل ته استقباح شو ستانه پسند دی دغه قبیح دی شاپ دلای امواتن او دای ولی ثم احیاکم تاسو نوې او صيغه د تکفون المری دي څه کیف کفارتم ویلي دا صحابه کرام په تاسو دا هم څه کوي ځکه چې هغه خو خلق یو کنه کفارتم نه جوړيږي اوس مسلمانان دي د دې وجه تکفوري ویلي چې د آینده سره ورته او ثم يترجعون په حساب کتاب یو خبر یو په کدا چې استبعاد او استقباح د کوبر دی بل پکې نعمت عامه شو نعمت عامه شو ټول تاسو الله شکر یې نه دا یو نعمت عامه شو تیم شکر دیم شکر زیم شکر بل دا نعمت عامه شو بل نعمت هو الذي خلق لكم ما في الارض الله غدا تاسو پر یتي درج بزمکه دي جميعا ټول کله زمکه اخلي زمکه کې سیده ټول اکه زمکه لاندې طرف اخلي زمکه په دن نه کو شام په دن نه کو الله می طرف پیدا کړ او لكم لمنفعتكم لاجلكم لا بالتعليل انتفاع خلق لاجلكم جميع ما في الارض لتنتفعوا بها پیدا واخلي فائدې دوه قسم دي دیني ما قسم شي دنیوي دنیوي خورا اسکا ګرځا هوا هم پیدا ده بوبو کې پیدا ده په هوا کې ورته پیدا لكم اکدا بل شانتي وي د اخرت خبر کې دلایل پیش کړه استدلال وکړه دا طاقت لري الله پاک قیامت قائم وي شي انت فما لرم سبيل شي او د علاجونه خو دغشته لیکن او دا پیدا پدشته سبق ته حاصل کی چې د جهنم کې ماران دي او خماران دي او لړمانان دي
ځان بساتې کنه دا پیدا شو دا نه پیدا ته څه خبره چې جنت کې جهنم کې شي یو خبره بل په دې خلک دا هم چې اصل په شی وسره اباحت دی چې شرع راغلی کې بحث دی چې شرع راشي په حکم مشي یا شي حلال شو دا اختلافات دي اصل پر شی کې اباحت دی اصل پر شی کې حرمت دی اصل پر شی کې توقف دی سوق اصل پر شی کې اباحت دی الله په لکه اوس په ځان له خاصه توګه استعمال وکړي ابل وینا اصل پر شی کې حرمت دی ذکر چې الله په لکه شی پر دی نو ته پرې څه دی نه استعمال شی پر دی ته استعمال څنګه او چې یو توقف دی نه دا په سره کوم دا په سره کوم کله خو کوئی چې اصل پر شی وسره اباحت دا دلیل هم پکې پیش کړه نورم پکې پیش کړه دا یو خبر راځو او بیا پکې راځي واقعي چې کله غلام ته وی پرې نو کله تاوان پرې فإن أسأتم فلها لا بتوجيه تاوان دي دا مجاز او مراد بالانتفاع الاستدلال تعرف الخدوع دغلت اباحيه را لا يسدل سوري اباحيه اوس نشته کې ترشته دا ټول شی الله پیدا کړی دی او دې لپاره دی هر څه خو کړو هر څه خو له زمانه ته رسول الله چې خرجه ما تخفر په دې ډول راځه الا ما في السماوات لا اله الا الله تبارك من الله مكه ما استقبل لك فقران استقبلوا دا ولا خرج په قران په ټول کتاب دی په دې کې ودا ثاني دی دا پکې دا د دې مطلب دا دی چې دا تاسو دی د دې مطلب چې هر شی ستاره او تاسو غن خلق دی او د غن خلق د فارغ دی واستل بالاباحيه تدل على الجميع فلا يكون حديث التوجيه يبدو ان الكل الكل د دې مطلب دا نه چې بعض اشیاء په بعض خلق پوری خاص کوي شي د سنت مهاد یو مشر هغه راس مګ شریک دي بل سره پوره شایي وته شایي ما راغی کله ته دا سره ته یو ساتي شو شایي ما راکسته شي کوم خو زما ده خلق لكم مطلع دغستان نو سمام ده نشتاق الزواج ده عجيز بسيوات لا استخدم الزمان ده ولدنا لا تسبب ايه بدي مطلب ده كل الشيء تاسو دي دي ته هر څه اشتیاق ته استعماله او په دې باندې مولانا مولوی مسله ملکیت زمينه لیکل د ځمکې ملکیت شته او کنه نو هغه کې مسله ملکیت زمينه یو سړی لیکي سوره احقاف کې والارض وضعها زمکه الله پیدا کړل الان مخلوق پر هیڅ ستاسو نشته کوشش شي مولانا یې چې دا ګوره مثلا ملکیت زمين چې دا حقوق خاوه قران چې شی خیر لري کوي نو دا لپاره واضح دلیل پیش کوي دا خو مجمل خبره په تاریخ نه کې هغه بل صاحب چې او دغه پکې مولانا دې کې د قدرت مسله ده په دې کې د منفعت او د پیدې هغه بل ته چې او دغه پکې نظام پکې دي دا یو مولانا دغه سی ول وایا خلق لكم ما بلا ټول شریک دي یوازې مکه پرېدا لا ټول شریک دي جواب بسره بهر تفسیر د حدیث نقل کړي چې حدیث مطالعه کړي نو په احادیث کې راځي نبی رسول چې مکه معظم الله چې مدینه ته زموږ د چای د انصارو مهاجر ته راځي زموږ سره تقسیم دی ولې بیا به خلک غستی تقسیمول او دا به توي رسیده په زمانه کې په خبره پوښتنه چې زمان ته اوس کې تو خالد دغه حواله کې زه خالد ولې ماش نشته دي دا څه مسله ده ولا چې سره څوک مالک او څوک الله مالدار پیدا کړی دی الله فقیر پیدا کړی دی مالدار پیدا کړی شکر ادا کړی فقیر پیدا کړی چې صبر وکړي مالدار پیدا کړی زکات ورکړي قرباني مکه باندې غریب پیدا کړی نو دې ځکه ته غوډه نه دی او ټول خبر شته دی چې څوک قران مانی مال نشته ته اشتیاي نه ټول حکومت نشي حج په چا پرځ دی زکات په چا پرځ دی سلامت میراث دغه دوه ورکړه دغه کوم کم دی دا به یو ورکړه وکړه نه ټول ځان خبري وایي مطلب دا نشو چې مالداران چې مالدار شي د بهر څه کوي او غریب چې ورته د بهر څه کوي دته نه دته سہولت دي دا نه پر موږ کوی ته زکات ورکړي ته حج کې ته رحم کې ته بدا کې د سینا چې واستغام متکبر غني چې مالدار ته په خلق باندې څه او چې غریب د سپک اسلام کې د غریب او د خبر پاره نشي چې سپک دې ځکه چې غریب دی
اسلام پر تقوی او دیانت خبر یو بصبر کوي بل بشکر کوي د الله په احسانات کوي ثم استوى الى السماء واستوى يومنا ترجمه اراده الله يرضى خبر لیکن دی استوى بل معنی چې الله اوچت شو استعلى من على اوچت شو نو الله کته اوچت شو دا معنی په دې ارتفاع له تکیف ولا تمثيل لا تحديد نو په حق باندې کوي اوچت شو چې د الله رسول سره مناسبت وشي تشابهات شو هذا لا بل يراده كله اسمان پیدا کول د اسمان فسوهن برابرته 7 سماوات واسمان هن ضمير عليه شاته سماء كسماء سماءات جمشي يسوهن برابرك در اسمان جمع اگر جمع نه ضمير مبهم شو برابرك دقه ادغسي واسمان مفسر شو واسمان مفسر اوس پدې کې یو بل جګړه شروع کوخه یو خبره چې کوم دا بل قرآن سے اسمان رست پیدا کړو زمکه مخکې پیدا کړو ځکه چې زمکه کې اشیاء پیدا کړو زمکه هم مخکې ده نو زمکه کې اشیاء پیدا کړو نو زمکه خوشتي بیا اسمان په اسمان پوسته شي په قرآن کې دوه قسم آیات دي کله داوا کله فی حمیم السجده وایا کله والنازعات وایا مختلف کله یو شرط یو کله بل شرط څه مطلب دا سوال وسنه عبد الله بن عباس نشوي په خپل زمانه کې نو په دې مسله کې توقف کوي چې اسمان مخکې دی قسمه مقاتل یا اسمان مخکې دی بیزایی راي هم د فتح اسمان مخکې دی او قرطبي زخه په توقف دلائل متعدده مخالف عبد الله بن عباس زمکه مخکې حدیث ما زمکه مخکې زمکه مخکې شو دا مخکې شو دا وسته شو بیا وای والنازعات غرقا نسوي والارض بعد ذلك انتم اشد خلقا ام السماء تاسو پیدا کی کته ک اسمان داها مخکې وای شو خلقا ام السماء بنا رفعهم كها وصلها واغطش ليلها واخرجها والارض بعد ذلك ضحى زمکه اسمان نفس خورا کړه زمکه ورسته شو ودلته زمکه ورسته نه اسمان ورسته د ابن کثیر په تفسیر کې دا قانون دي چې خلک عبادت کوي شروع کوي زمکه مخکې مقاتل اسمان مخکې اکثر شي فلسفه د کتري او اسمان پیدا شوی دی فلسفان غداسي وي زمکه ورسته پیدا کی عبد الله ابن عباس وی زمکه پیدا کړ اولا او بیا اسمان پیدا کړ ثانیا البته فرعون د زمکه د کولا او جوړول د اسمان نه پس اول زمکه پیدا شو بیا اسمان پیدا کړ بیا فرعون کو د فرعون معنی څه خورا اخرج منها ما ذكر واللي اخرج منها ماها ومرعاها خبر افوشي جواب دولستو بيابل غايوه بيابل اعتراضوك تخويف تصوير اسمان نوستكو ادلت هو تصوير مخيكي خلقا لكم ما بيزمك انا بزمك الشير مخيكي ولا كريجا وتاكوي خورون بزمك ورسولي خورون اخرج منها ما ومرعاها وبورا وستلا ودي وستلا دا ورسولي او دلته هو زمکه مخکې ده او د زمکې اشیاء مخکې دي په شو په دې اعتراض باندې نو جواب زمکه پیدا شو د ونو بوټو د اوبو مواد پیدا شو خلقا لكم الارض وما في الارض يسول مواد او بیا رستو اخرج منها ما هو عملا فعلا اول زمکه پیدا او دا اشیاء مواد پیدا او دا غیر نفسه عملا دا اسمان نفس آغی اشیاء پیدا شو روح المانی يطويها تفصيلات في الفكر والتجوال سوكي دابل شنتوي نغوي خلق لكم ما في الارض
ثم تراخی بالزمان نرا ثم دا تراخی دفانلا بلکہ تفاوت کی رتبه دا زمکہ پیدا کرا زمکہ لازم ہے کہ اسمان پیدا کرا زمکہ خلاق اس پتخ مشے دے دو لغت ملے اسمان لگے میرے اچھتے نو اگا اسمان پیدا کرے سو تراخی پر رتبه ثم پعربی کی تدری طریقو مستعملی کی تراخی فی الزمان لگا مخی داوس تراخی فی الرتبه تراخی فی الرتبه دا دیشی مرتبه سپکلا و دا دی بلشی مرتبه تی اچھتا دا پوشی قرآن